حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائی رضی اللہ عنہ، ترمذی روایت تے صحابہ کرام ناستو ينتظرونه د نبی علیہ السلام انتظار کولو. په چون کې چې ناستو خپل منځ کې غب شپ لګولو صحابه، نو یو صحابي دا ول ډېر تعجب سره ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا. اے د ابراهيم عليه السلام مقام وګورا چې الله رب العزت خپل دوستۍ د پاره په تمام مخلوق کې د ابراهيم عليه السلام انتخاب خلیل الله جوړ خپل دوست دی جوړ کو. دا صحابه تعجب سره ذکر کوي. بل صحابي وای ماذا بعجب من كلام موسى كلمه موسى. او ته موسی عليه السلام شان ته وګورا، الله رب العزت په تمام انسانيت کې د خپل کلام د پاره موسی عليه السلام منتخب کړو. په کوه تور باندې به سره خبرې کولې، خپل رب سره خبرې کولې. سونل به شان دی. بل صحابي وای فعيسى كلمه الله وروحه. عیسی علیہ السلام ته الله خپل کلمه ویلې ده، خپل روح یې وته ویلې ده. کلمه وته ځکه ویلې ده چې په کلمه کون سره پیدا کړې ده بغیر د پلار نه. او یاد ده چې دغه د کلمې دعوت ډیر زیات چلولو ځکه وته کلمت الله ویل کېږي، د لا اله الا الله دعوت په زیات چلولو. بل صحابي وای آدم اصطفاه الله. آدم علیہ السلام شان ته وګوره، د تمام انسانیت خصوصا د انبیاء د پلار حیثیت الله رب العزت آدم علیہ السلام ته ورکړی دی. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل حجره مبارک نه تشریف راوخو، د صحابه د خبرې اورېدې. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ترالو فخرج علیه فسلم، سلام یې په واچولو او بیا فرمایل قد سمعت كلامكم وعجبكم. تاسو خبرې مې اورېدې، تاسو تعجب مې ولیدو، ډېر حیرانتیا سره د انبیاء تذکرم کولا. ابراهیم علیہ السلام د الله دوست دی، وهو كذلك هم دسه ده. وموسى نجي الله وهو كذلك. موسی علیہ السلام د الله نجی دی. نجی معنا د فرعون نو ته نجات ملو شو، الله سره کلام کړو. وهو كذلك بالکل هم دک شان ده. وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك. عیسی علیہ السلام متعلق تاسو ول چې دا د الله روح او کلمه ده، هم دک شان ده. وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. آدم علیہ السلام الله ته ټول انبیاء او بابا جان مقرر کو، هم دک شان ده. الا یو بل خبر هم یاد ساتئ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حقیقت اوس بیانې قوم ته چې کوم د نبی علیہ السلام ته الله رب العزت شان ورکړو. الا یاد ساتئ انا حبیب الله ولا فخر. زه د الله محبوب یم. او دا الفاظ زه بطور تکبر نه ویم، بطور فخر نه ویم، ولا فخر دا عاجزۍ په بنیاد ویم. صرف د نبی علیہ السلام شان اظهار فرمایي. لکه دلته په دنیا کې چې څوک لږ معمولی غونډې منصب وسري نو هغه نزان روکوي په یو مجلس کې چې ذکر کوي نو دا سینه رابر کی. نبی علیہ السلام فرمایي یاد ساته زه د الله محبوب یم ولا فخر. خدا الفاظ د تکبر په بنیاد نه ما، دا حقیقت ته خبره خو ارشا سره کې دي شي. محبوب یو وي، چا سره چې تمینه کې یو وي، دوستان ستا ډیر وي، خو زله ته قریب دوست محبوب یو وي. نو حبیب درجه دا په ټولو کې بلند ده. نبی علیہ السلام فرمایي ګور یا ساده انا حبیب الله، زه د الله محبوب ما. وانا حامل لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر. بل خبر اوره چې د قیامت په ورځ باندې با د حمد جنډا لواء الحمد وتویل کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي دا زما په لاس کې، او دا کلمات هم د تکبر په بنیاد نه ما، او دغه جنډې لاندې بټول انبیا ولرو. قائد او سردار وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامه ولا فخر. او اے صحابه وره چې اولنې شفارس کوونکی هم د قیامت پر ورځ زما، او هغه سره چې داغه شفارس به الله اول قبلې هغه هم زما ولا فخر. بدی الفاظ ز تکبر نکوم. نبی علیہ السلام شان وګوره. وانا اول من يحرك حلق الجنه. او زه هغه شخصیت ما چې د جنت کونډې به اول زه حرکت ورکوم، زه به د جنت دروازې کولاوم. فيفتح الله لي الله رب العزت به زما د پاره د جنت دروازې کولوږي. فيدخلونيها الله به ما د جنت ته ور داخل کی او د خوان ته به وره. نبی علیہ السلام خو په جنت ته ځي، هو معي فقراء المؤمنين ولا فقر. ما سره به د امت مسلمه هغه فقیران غریبانان
چې په زمون په معاشره کې هغه ته د سړیتوب حیثیت نه کېږي، کمزوري ګڼل کېږي، په مجلس کې په خلکو د ځان بد ښکار کېږي، تک فقرا دا به ما سره یو ځای جنت ته داخلي. دا تسلی د غریبانو او فقیرانو ته چې په دنیا کې تا ته هر څه سپک نظر کېږي، کمزوري نظر کېږي، ما پریشان کېږي. ومعي فقراء الجنه، فقراء المؤمنین، ما سره به د مؤمنانو هغه فقیران غریبانان خلک یو ځای جنت ته وځي. وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، په اولین خلکو کې او قیامت پورې راتلونکو خلکو کې د ټولو نه عزتمن نبی علیہ السلام فرمایي زما ولا فخر، بدی سيزونو زه تکبر مکو. دا غشان نبوت ته